ګرانو کتونکو سلامونه. لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ماجد کاکا د مردان سیمې سره تعلق ساتي او د پاکستان تحریک انصاف یو ډېر دیرینه کارکون و. کله چې عمران خان 400 ته راته په هغه جلسه کې زموږ ملګري محمود جان عمرزی سره خبرې کړې وې او په هغې کې هغه ډېر ورتېر تللی و چې د کوروالا نه مې زیات چې کوم دی نو عمران خان خوښ دی. بهرحال دا د هغه د کلونو تعلق د دغه پارټۍ سره او په عمران خان ډېر زیات مین و. وخت تېرېدو سره چې کوم دی نو سړی بېروزګاره مو هغه دلته کې چې څونه د صوبایي مشران دي د پښتونخوا دې ټولو اجرو ته لاړه او هغه به باقاعده د پاکستان تحریک انصاف د جنډې نه کپړې جوړې کړې وې او په هغه کپړو باندې هغه به اجرې ته به ته ورسره هغه سره یوه رشکه وه. په هغه رشکه به یې مزدوري کوله او هغه رشکه یې ټوله د لوټو نه ډکه کړې وه. څنګه چې نن سبا د لوټې روانې دي د تحریک انصاف نه او تحریک انصاف ټول جوړ په لوټو نو هغه ته روزګار نه میلاوېد. هغه بیا موږ یو ویډیو ما کړی وه او دغه ویډیو کې هغه بیا غوښتنه وکړله چې زه بهر ملته ځم او څوک راله روزګار راکړي نو ډېره ښه وی. په هغې کې هم ډېر وخت تېر شو خو بیا هم په دې پی ټي آی والا کې څه جرت رانغی چې یو داسې کارکن چې هغه د خد نه زیات ورپسې وتلی دی. یعنې نن سبا په تحریک انصاف کې نن سبا نه د شورو نه عمران خان ته ګران خلک چې وو نو هغه به څو چې هغه یا مراد سید یا دغه پیاز چوخان یا شهبازګل یا فواد چودھری د دوی خولې ډېرې زیاتې خرابې وي او ډېر تیز بتلل نو داسې کسان نو دې ماجد کاکا خو هم هغه شانتې یو خد نه ورپسې ورتېر شو نو هغه مې چېرې زه به ورته نور هم ګران شم خو نه هغه ته ګران شو نه کارکنانو ته ګران شو. بیا د عوامي نشل پارټۍ څه کسانو د هغوی دپاره ویزه وکړله. زموږ په خبره باندې عمل درآمد شو. په هغې کې موږ ذکر هم کړو چې یاره په دې سوشل میډیا باندې یا پی ډي ایم ولاړه سره ښکاري نه په بهر ملک کې ښکاري او نه دننه ښکاري نه د خپلې پارټۍ دفاع کولی شي او نه د خپل لیډر دفاع کولی شي. دا یو حقیقت دی. د دغې کنځلو په وجه باندې د پی ډي ایم والا کارکنان دا په دې سوړو داسې ورننوتي دي چې هغوی وایي موږ کمنټس کړي نه یو د دې کنځلمارو کنځلې راغلي نه دي نو د هغې په وجه باندې هغه هم تیارې ته ناست دي د خپل لیډر هم دفاع نشي کولی. خو بهرحال عوامي نشل پارټۍ یو قام پرسته ډله ده. څنګه چې نن هغوی خپلې دروازې کولو کړي دي چې دا کم کارکنان یا پټ دي یا د هغوی کورونو ته دې وخت کې د خوراک ضرورت دی. کافي وختو شو چې هغوی کورونه پرېښي دي په هغوی په کورونو چاپې وهلې کېږي. کم شرپسند چې دي هغوی خو بلکل په درک نه لګي لیډرشپ یې تپوس نه کوي او دلته کې چې کم لوکل لیډران دي نو د هغوی موقف خوا لړي. مخې ته راغلی چې موږ ته عمران خان ویلي چې پټ شي او مروزه او بیا پټ سره سره یو داسې خبره کړې ده چې موږ هم ګیر شو نو بیا به د دې کارکنانو تپوس وکړي. نو هغه ورځ به 400 په عدالت کې د 80 کسانو دغه کته چې ضمانت له څوک نو راغلی او پرون چې کوم دی بیا 90 کسان راغلي د هغوی هم ضمانت له څوک رانلل څوک یې ضمانت هم نشته دی. نو خبره مې کوله په دې ماجد کاکا باندې چې ماجد کاکا دې وخت کې په سعودي عرب کې دی په کم حال کې دی. راځئ دا خبرې لږې ورو. ما سعودي عرب ته راغلی ما صحیح شو او زما تقریبا یو نیمه میاشت شوه چې زه دغه شان ناست یم. ویزه چې کوم ده نو هغه سایکه خاص هم نه ده غټه ویزه ده دا داسې ویزه چې هر ځای کې په کار میلاویږي شوه. بله خبره دا ده چې ویزه خو هم شته خو نوی کس ته لږ تکلیف یې پلیز نو سر زمونږ ډېره زیاته غریبي ده تا ته ښه پته ده نو نورو د حالاتو هم تاسو ته ښه پته ده. نو زما دا ویډیو چې کوم دی څونه پښتانه وروڼه دي څونه حساب کتاب دی د ثواب په نیت باندې شیر کې او چې ما ته کار میلو شي کور دی بچي دي که نه جي ښه کار راته الله پاک میلو کړي. په خپله خو مې ډرایوري زده ده صحیح شوه او د هوټل کارمار مې هم کړی او نور دیاړې میاړې م کوو دا نه چې دا کوو دا نه کوو څوکیدار هم کولی چې څه کار مې که نه دلته کې بیا کوې. دلته تاسو ته دا څونه مسافر چې تاسو ته ښه پته ده چې د دې څه روټین دی څه حساب کتاب دی نو خدای شته دا هغې نه هم لینډ روان دی ځکه چې یو سړي کار نه وي نو هغه سره به څه پیسې راشي او څه به دغه راشي. نو زما دا ویډیو د ثواب په نیت جي شیر کړئ. ستاسو په ویډیو باندې ما سره ډېر رابطې کړې وې ډېر حساب کتاب شوی او که نه جي نو کار داسې دی چې دلته کې خو داسې حساب کتاب دی چې د دیرې جار دی د انډیوالۍ خرچه ده د اوبو بل دی د بجلۍ بل دی کپړې جامې پیدا
نو سم نشته جي نو د ثواب په نیت باندې زه یو پښتون یم د پښتونولۍ په دغه باندې زما د چاچا یم ښکلې غونته کار راله چا وکړو د ثواب په نیت باندې نو ماله وګورئ صحیح ده یو پښتون یم غریب یم سپورټ مې کوي وروره ډېرې دعاګانې مې کوو ګرانو کتونکو تاسو د ماجد کاکا خبرې واورېدې تاسو به وایئ چې ماجد کاکا په سعودي عرب کې دی کم ځای کې نو په دغه لحاظ سره خو د هغه دغه خبرې راځي چې وورو او جی په سعودي کې زه په ریاض کې ما په ریاض کې په ښار کې خزان کې ما نو یو پښتون یم او د ثواب په نیت ډېره غریبي ده تاسو ته پته زما نو د الله د رضا لپاره یو پښتون یم وروره کار راله وګورئ ښه شانتې کار د ډېرو پیسو کور دی بچي دي وروڼه خویندې دي که نه چې هغه الله پاک په سهولت کې صحیح دی چې ستاسو د دواګانو کار ته نه غواړم کار راله ترتیب برابر ګرانو کتونکو د انسانیت تقاضا دا ده چې د انتقام په نظر ورته کتل نه دي پکار ورسیز زیاتره 11 کالو نه 12 کالو نه 15 کالو نه په دغه مسافرۍ کې پراته دي پاکستان ته خو راغلي نه دي چې پاکستان ته څوک راغلي دي او د پاکستان حالات یې پریکټیکلي یعنې ځمکني حالات یې کتلي دي چې په کم هیډ سره موږ عمران خان له ووټ ورکړو او کومې وعدې را سره کړې وي دغه نه چې 50 لاک کورونه یا 1 کروڑ نوکرۍ هغه دا چې سیسټم به ټیک کوم نظام به ټیک کوم پولیس به ټیک کوم د عدلیې نظام به ټیکي پاسپورټ نادرا بیت المال زکات پبلک هیلث صحت تعلیم نو هغې کې چې کله ورته ټیک په نظر را نه شي نو هغوی مو چېرې مونږ خو دوکه شو دا دومره وخت موږ هسې بس تېر کړ خو ماجد کاکا چې کله بیا ووت او د پی ټي آی پسې خبرې کولې او د لیډرشپ نه یې ګیلې کولې نو نن د هغه ټولې خبرې هم ټیک ټاک شوې ځکه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف لیډران دا خبرې کوي موږ ته هم خلکو کنځلې کولې چې ته ورسره په بغض کې او ته ورسره نه دي لګي نو ځکه دا خبرې کوي خو ما چې کومې خبرې کړې وي نن هغه پیاز چوهان هم کوي نن هغه فردوس عاشقاوان هم کوي نن هغه ترجمان چې کوم دی پاټی کې ستن و فواد چودھری هم کوي او نن هغه چیمام کوي یاره نومې کس چې کوم دی چې پارټي پرېږدي نو چې موږ کومې خبرې کړې وي نو د هغې خبرو تایید کوي او هغه شانتې خبرې کوي چې دا غرورناک هم دی دا تکبر والا هم دی دی بل څوک د سره برداشت کوي نه د بل چا خبره د سره اوریم نه موږ به دغه هم وي چې دې ځای نه ورته یو لیډر ځي یو ایم ایم پی ای ځي نو هغه د دې ځای نه خو د 400 وي نه ځان سره غټې روجې مټۍ قدر څه ګفټ والي هلته به پي ایله ورکړه چې یاره صاحب سره موږ یو تصویر وباسو چې هلته خپل علاقه کې چاته وښایو دوی صرف تصویر ته ناستو بیا چې کوم کسان هلته کې ناستو په زمان پارک کې او څوکۍ یې کولې نن د هغوی بد حال دی څوک یې تپوس نشي کولی ګرانو کتونکو دا جواز نه دی چې په دې باندې دباو دی یا پې پرشر دی نو په دې وجه باندې پارټي پرېږدي دا لوټې وې د دوی نظریه نه وه دا د یو پین کلب سره او دا د لیډرشپ اخل نو یعنې د باچا خان ولی خان اسپندیار خان او بیا د باباجي صاحب د ټیلپي د مشر چې د نوم نه لاندې مازرو لتې ورکولې په پوړو کې راښکه د ویلچیر نه یې غورځولې خو د خپل موقف نه نو وروسته شوې سختې پې ډېرې تېرې شوې آفتاب شیرپو څو کاله قید خوړلې د کارکنان به در په درو په ډنډو به وال په کارکنانو باندې قسم قسم تشدد شوی دی یار نواز شریف سره څه شوي دا ټک په جیل کې ګیر کړو شهباز شریف سره مریم نواز یو ښځه ذات و هغې سره زرداري صاحب څونه جیل خوړلي 11 کاله د هغه کارکن په څومره سختۍ سره خو د خپل موقف نه وروسته شوي بېنظیر بټو یو ښځه ذات و په هغې کوم ظلمونه او جبر شوی دی دا خبره مه کوئ چې یاره دا ورسره کوي یو کور ته ځي او دا الزامونه مه لګوئ پاکستان آرمي د اصولو اداره ده په اصولو د سره چلیږي خو چې کله د دې ملک دپاره ناصر جوړیږي نو هغوی سره بیا په لار نه ځي او ډېر خلک داسې دي چې کله د عمران خان او د هغوی دغه موقف نه د نظریې نه خبر کړل چې دوی په دې ملک کې څه کول غواړي نو هغوی وایي چېرې مونږ خو په غلطه یو نو لار یې پرېښودله نو ګرانو کتونکو دا خو یو ایکسټرا خبرې وې خو د انسانیت تقاضا دا ده
چې ماجد کاکا دې وخت کې په سعودي عرب کې دی په بنیتۍ نه چې د چا هم وس کېږي خوا د پی ډي ایم وي خوا د بلې ډلې وي خوا د تحریک انصاف وي نو بېروزګاره دی چې دی په روزګار شي څه مقصد دپاره تللی چې مقصد یې پوره شي او ماجد ته دا وایم چې لږ به ځان ټینګې سختو پسې راتې وي نو هسې نه چې ته دغه ځای ته په کوم مقصد سره تللی اوس یې پرېږدې په تا ډېره خرچه شوې ده نو چې پاکستان ته کله راځي چې د خپل روزګار مالک او بیا زه ستا ځای ته درځم او بیا ته د غریبانو خدمت کې نو همت په نه بایلې بیا وایم چې سختو پسې راتې وي انشاءالله تا ته به نوکري میلاویږي څنګه چې زموږ په ویډیو باندې دغه ځای ته ورسېدې ستا خواهش و او تا ته عوامي نشل پارټۍ والا چې چا هم دا کار کړی مننه یې کوو ستاینه یې کوو یقینا د پښتونولۍ عقیده کړې دی په څه پارټۍ په لالچ یې د سر نه دی کړی او هغوی همیشه داسې کوي چې څنګه یې تا سره وکړل نو چاته به پته نه وي دغه ځای کې نشتلیان هم ډېر دي د نورو ډلو هم ډېر دي تا سره به رابطه کوي په دغه نمبر او تا ته به دغه ځای کې ښکلی کار میلاویږي مننه خوشحاله